دې بني اسرائیلو کې یو ډېر ښه سړی نیکو هغه د وفات په وخت کې خپلې بیبي ته وویل وی ما په ځنګل کې یو ورکوټې څخه پرېښې ده او الله سره مې امانت کړې ده یو ورکوټې څخه په ځنګل کې مې پرېښې ده الله سره مې امانت کړې ده زما دا ماشوم زوی چې زلمی شي نو دی به ځنګل ته ولېږي او هغه غوا به راولي هغه څخه به غوا جوړه شوي هغه راولي نو خپله خیله کې بیا راولي الله سره مې امانت کړی دا سړی وفات شو بیا د ده ماشوم زوی نابالغه عمر تېرېده زلمی شو محنت مزدوري به یې کوله وی دې هلک چې به مزدوري وکړه څونه ګټه به یې وکړله نو یوه حصه دا به یې په مور ولګوله یوه حصه به یې په ځان ولګوله او یوه حصه به یې د الله په دین ورکړه مثال په طور 3 روپۍ به یې ګټلې وي 1 روپۍ به یې په مور لګوله 1 روپۍ په ځان او 1 روپۍ د الله په دین غریبي وه ژوند داسې په سختۍ تېرېده نو ده ته یو ځل مور وویل وی بچیه ځنګل ته به لاړ شي او په ځنګل کې ستا پلار ستا دپاره یو غوا الله سره امانت کړې ده نو هغه غوا راوړه نو دې ځنګل ته لاړ او ډېر لرې لرې پورې وګرځېده او واپس بیا راغی مور ته وی مورې ما غوا کوي نه کړه نو مور ورته وویل چې ته ځنګل ته بیا لاړ شه او په ځنګل کې آواز وکړه چې یا الله زما پلار زما دپاره تا سره یو څښی امانت کړې وه زه هغې څښی پسې راغلی یم نو تا ته به دغه غوا په خپله راشي نو غوا به د غوږ نه ونیسي او کور ته به یې را روانه کړي د غوږ نه به یې ونیسي او کور ته یې را روانه دا هلک د مور ډېر زیات تابعدار چې هغې به څه ویلي حقه به یې کول نو دې چې ځنګل ته راغله نو چغې یې وویله یا الله زما پلار ما دپاره یو څښی تا سره امانت کړی وه موده تېره شوې اوس پسې غوا جوړه شوي نو خدای زه هغې خپلې امانت غوا پسې راغلی یم ما له هغه غوا راکړه وایي چې دا اواز وکړ لږ ساعت پسه یو ډېره مزېداره غوا وه ښه په مستۍ او په جوبن کې وه لکۍ یې ځان ته نیولې وه په منډه را روانه وه د ده غوا ته راورسېدله وایي سمه د سرو زرو ښکارېده چې د ده غوا ته راورسېده نو په خپله ودرېدله او ده ته یې وې په ما راسور شه یې خبرې وکړې په ما راسور شه نو ته ورته وې ما ته مور نه دي ویلې چې پې سور شه ما ته مور وی چې د غوږ یې ونیسه او کور ته یې راوله هغه غوا ورته وویل وی که چېرې ته د مور دومره تابعداري کوې نو که ته دې غر ته وایې چې را روان شي نو غر به هم تا سره روان وي ته د مور تابعدار یې نو ستا د مور په دعا باندې دا غر به هم تا سره روان شي او که تا د مور خبره نه وې منلې او زه درته ویم چې راسور شه او ته په ما راسور شوې نو تر قیامته به کور ته نه وې تللی ځغلولې به وې وی بیا دا غوا د غوږه ونیوله او کور ته یې را روانه کړه چې کور ته راغی نو مور ورته وویل دا غوا میلې ته وباسه او خرڅ یې کړه او چې څوک یې درنه اخلي نو په 3 روپۍ به یې ته خرڅې او چې چا سره ته بیه وکړي خبره خلاصه شي نو ورته وایې اورېږه زه د مور نه تپوس کومه
دا در باندې خرطوم او برضای امی پر رضا د مور زما مور پر رضا یې نه در باندې دا شرط په پکې نو دې میلې ته لاړه اول چا د غوا تپوس او په اخر کې یو سړی راغی د غوا تپوس یې وکړ ده ورسره نرخ وکړ په 3 روپۍ هغه یې په 3 روپۍ زما شو نو دی ورته یې ما ته مور ویلي چې ما نه به تپوس کوې نو زه کور ته ځم د مور نه تپوس کوم نو غوا تاله در کوم بېرضای امي در کوم نو هغه سړي ورته ویل وی دا د مور رضا تاته نه لرې کړه د 3 روپۍ نه شپږ واخله په شپږ به یې درنه والم خو مور نه تپوس مه کړه دی ورته یې نه د مور تپوس پکې شرط دی نو غوا خرڅه شوه کور ته راغله بیا د میلې ورځ چې راغله نو مور ورته دا غوا بوځه او په شپږ روپۍ به یې خرڅې په اخر کې بیا به ورته چې بېرضای امي د مور نه به تپوس کوم نو چې میلې ته لاړ نو بیا همغه سړی بیا راغی او ده سره یې د غوا نرخ وکړ په شپږ روپۍ بیه جوړه شوله په آخر کې ورته یې مور نه تپوس کوم هغه سړي ورته یې شپږ نه 12 روپۍ واله خو د مور تپوس دې پرېږده ده یې نه مور نه به تپوس کوم کور ته بیا راغی بل ځل بیا د میلې ورځ چې راغله نو مور ورته وویل چې غوا میلې ته بوځه نو دغه سړی چې تاله بیا راغی نو ورته وایي چې کاکا ته غوا نه اخلې خو ته ما ته سمه خبره وکړه چې زه دې غوا سره څه وکړم ته د غوا رشتو والا نه خو زه دې سره څه وکړم نو دی چې میلې ته لاړه او مغه سړی بیا راغی او د غوا نرخ ورسره کوي دا سړی نه دی فرشته ده خو په شکل د سړي دی چې د غوا نرخ کوي نو دی ورته چې کاکا ما ته مور ویلي دي چې نن د غوا قیمت مه وایه ورسره تپوس دې وکړه چې موږ دې غوا سره څو هغه سړی ورته وایي چې دا غوا مه خرڅوه قریبه ده بني اسرائیلو چې به یو مړی کېږي او د هغې مړي د قاتل معلومولو دپاره به موسی علیه السلام ورته وایي چې غوا حلاله کړې نو هغه غوا چې ده نو ادا ده دا غوا به دنه اخلي نو ته به د دې قیمت څومره غواړې ورته وایي چې دا غوا حلاله کړې نو دا څرمن روغ ګوډې ته وباسې دا رانه د سرو زرو ډک کړې په دومره قیمت یې خرڅومه چې د دې نه به ګوډې روغ وباسې او هغه ګوډې به د سرو زرو ډکې هلې درکو کني د خرڅو نو دا اوساته خرڅومه قریبه ده بني اسرائیلو کې به مړي کېږي او هغه مړي لپاره به کار شي نو دی راغی کور ته او مور ته یې وایي چې کاکا داسې وویل بس غوا یې کور وساتله بیا بني اسرائیلو کې مړی وشو او د قاتل معلومولو دپاره دا اوږده خبره چې څومره پرون شوې ده دا ټوله قصه وشوله او اخر کې بیا د غوا لپاره دې هلک نه خلک راغل غوا یې ته شته زه ورته دا غوا زه خرڅومه خو ګوډې به یې د سرو زرو ډکې هلې خرڅوم دا دومره قیمت په اوسه پورې د غوا چا نه دی ویلې نو دې ورته زه خو یې نه خرڅوم تاسو ویلې خیال یې والد که نه اخلې ما اخله که دې وي خوښه ما اخله که نو زه به نه خرڅوم هغوی مجبور وو او غوا یې د ده نه واخېسته ګوډې وله د سرو زرو ډک کتل یې ورکړ کور ته یې ورسول دا دومره ډېر دولت دته په څه مېله وشو دې د مور ډېر زیات تابعدار و د مور په خدمت باندې دا دونه دولت دله ورکړ که دې غوا وایي دغه معنه چې په 3 روپۍ باندې ښکلې غوا کېږي او دله یې ګوډې د سرو زرو ډک کړه نو د مور خدمت کوه خدای به دې کړم مالدار شي دنیا به دې کوي آخرت به دې کوي مور پلار خوشحاله ساته دویم روایت داسې دی چې دا غوا د یو هلک وه چې دغه هلک د پلار ډېر تابعدار و دې روایت کې د مور تابعدار دی دویم روایت کې وي چې دا هلک د پلار ډېر تابعدار و او د ده پلار او دې
د قیمتي مرغلرو تجارت وکړو. یو ځل یو سړی راغی او هغه یو قیمتي لال راوړه، قیمتي لال جواهر قیمتي کاڼي راوړه. هغه قیمتي کاڼي چې راوړه د دې هلک ورسره په 80,000 روپۍ باندې نرخ وکړو چې دا کاڼي ماله راکړه په 80,000 روپۍ. هغه سړی پیسې غواړي، خرڅوونکی پیسې غواړي، دې ورته لږ صبر وکړه، زما پلار اوږدې او د بالغ لاندې چابي ده، نو چې پلار مې ویښ شي زه به چابي راوالمه د خزانې ور به کلو ته د تا به پیسې ورکړم. هغه ورته زما چابي ده، خیر دی 10,000 کمې راکړه، خو پلار دې راویښ کړو چابي راواله. دې ورته زما د پلار آرام کې خلل راځي، نو 80,000 به درکړمه، خو پلار نه بیداروم، آرام کې به خلل راشي. هغه ورته وایي 80 نه شپېته زره راکړه، خو زر کړه، پلار د خیر دې وکړه. دی ورته وایي چې لږ پکې نورې در پاتې 50,000 را، خو زما چابي د پلار نه چابي راواله. او ورته وایي 80 نه 4,000 واله، خو صبر وکړه چې پلار دې وشي. دا سړی ورته وایي 50 نه 40 راکړه، خو زر که تعلیم یې ده. او ورته وایي 1 لاک رانه واله، خو پلار نه بیدارو. سړی خرڅوونکی 10,000 کمیږي، دی ورته 10,000 زیاتېږي، لاک روپو ته ورسېده. هغه ورته وایي تعلیم دی ورته وایي دا خپل قیمتي کاڼي دی سنبال کړه، خو د پلار آرام کې خلل نه راوړه. کاڼي ډېر قیمتي و، ښه ګټه پکې کېده، خو پلار بې ارامه کومه نه، هغه د دنیا ګټه یې پرېښوده او د پلار آرام کې خلل نه دی راوړی، پلار ته یې تکلیف ونه رسول. دغه کاڼه چې واده غشته، خو دې هلک له دا خوا الله ورکړله چې په دومره قیمت یې خرڅه کړله چې د هغې ګوړې د سرو زرو نه شي او دله ورکړه. چې څوک د مور پلار ډېر تابعدار وي، الله پاک ځله د دنیا حاجتونه پوره کوي او د آخرت حاجتونه وله هم پوره کوي. نو غوا واغشتې شوله، غوا حلاله کړې شوله، او بیا په مقتول باندې د غوا څه حصه ووالې شوله، سړی جرګې شو. هلې ووایي چې فلاني وزیر ما بیا مړ شو. اوس دې ځای کې سوال دا دی چې د دې مړي په بیان باندې قاتل معلوم شو او قاتل له سزا ورکړله، نو د یو کس په شهادت باندې قاتل له سزا ورکېږي؟ د یو کس په شهادت نه، د یو کس په شهادت قاتل ته سزا نه ورکوي. قتل کیس په یو ګواه نه ثابتېږي. دلته که څنګه وشو چې یو سړی دی هغه وایي زه فلاني وژلی یم او بس هغه له سزا ورکېږي. دې ځای کې د قاتل په وینا باندې د مقتول په وینا قاتل ته سزا نه ده ملوي، صرف د مقتول په وینا باندې نه، بلکې موسی علیه السلام ته د وحی په ذریعه معلومه شوې وه چې دا مړی به رښتیا وایي، دروغ به نه وایي. نو په وحی سره معلومه شوه چې دا سړی قاتل دی، دلته شهادت نشته. په وحی معلومه شوله چې دا سړی قاتل دی او دله د قتل سزا ورکړه، او مړي دروغ نه دي ویلي. په وحی معلومه شوه چې دا مړی دروغ نه وایي. اوس که موجوده زمانه کې یو سړی قتل شو او مړ شو، نو پس د مرګه یو ولی الله دی، هغه په کرامت باندې دا مړی ژوندی شو، خارق عادت ته ورباندې
مړ جګړې شو او د الوی چې د فلاني وجلې ما نو د دې مړي په وینا باندې به قاتل قتلېږي نه زمن په شریعت کې د مړي په وینا باندې به قاتل نه قتلېږي بلکې دوا عادلان شاهدان هغوی چې شهادت وکړي ناغې به قتل کې ثابت شي او قاتل له به سزا ورکړي که مړی جملې شو او الوی نو موږ به د هغه په وینا یقین نه کړو د هغه په وینا باندې به موږ سړی وژنو نه جملې کېدو نه مخکې چې دا دس پې شوي وي او دې ته رپورټ دپاره یوسئ او دې پتانه کې په خپله چې زه فلاني وژلی یم او نور ګواهان نه وي د ده په دې وینا به مړی دا قاتل به نه قتلېږي دا دې مړي چې لږ ساعت پس مړ شو تاڼه چې بیان وکړ چې زه فلاني وویشتمه او بیا به الله نو د ده په دې وینا باندې به قاتل قتلېږي نه دې ته تاسو څه وایئ دې بیان ته دې ته خلک بیان نظر وایي دا غلط دی دا بیان نظر غلط دی دا بیان نزع دی نزع زنکدن ته وایي اخري وخت زنکدن دی اخر کې دا سړی کله کله خطا شي بیان نزع دی خو خلک ورته بیان نظر وایي دغه وخت په ده باندې سختي او تکلیف دي دوی نه پوهېږي ده د یو په ځای بل یاد کړه غلط شولې او کله کله قصدن چا سره دشمني وي نو هغه نه وژلې بل چا او په هغه باندې دا وکړي فلاني مړ فلاني وویشتمه نو قصدن دروغ ووایي او کله کله د سختۍ په وجه دې پوه نه شو غلطي کې نه شوه نو د دې مړي په بیان باندې به قتل کیس نه ثابتېږي بلکې د ده نه علاوه دوه نور شاهدان پکار دي دا قاتل په وحي سره معلومېدی شو چې جبرائیل علیه السلام راغلی وی او موسی علیه السلام ته یې ویلي وی چې دا مړی فلاني کړی دی داسې کېدی شوه او داسې کېدی شوه چې د غوا د حلالولو نه بغیر دا مړی خدای په خپله جملې کړی وي او بیا ابي چې زه فلاني وژلی یم نو د غوا حلالولو ته پکار دی نو د دې جواب دا دی چې الله حکیم ذات دی او د حکیم فعل د حکمت نه خالي نه وي نو الله چې د غوا د حلالولو حکم کړی دی خامخا دی کې څه حکمت شته او بیا موږ په دې مکلف نه یو چې هغه فلسفه او هغه حکمت پسې ګرځو چې دا ولې دا غوا حلالوله دې غوا چې څه چلو په دې موږ مکلف نه یو چې موږ دا مصلحت معلوم کړو چې غوا یې ولې حلالوله دا حکمت معلوم کړو چې ولې کمزور یو موږ دا حکمتونه نشو معلومولی خو خدای په خپلو کارونو ښه پوهېږي دې کې څه راز او حکمت به و وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا هغه وخت یاد کړئ چې تاسو قتل وکړه د یو نفس عامل قتل کړ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا بیا تاسو مختلف شولې په جګړه شولې په حق د قاتل د دې نفس کې یو په یو اړی بلې په بل اړی دغه اختلاف د خپل ځان د پاکولو دپاره کله په یو اړی او کله په بل اړی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا هغه وخت یاد کړه چې تاسو یو نفس قتل کړ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پس تاسو یو بل سره مختلف شولې په بحث او په جګړه شولې فِيهَا په حق د قاتل کې چې په یو بل باندې